نن په عامه معاشره کې چې خلک په تکلیف دي هغه یا د انسانانو د ژبې څخه ډېر په تکلیف دي. یو مسلمان هم د بل مسلمان ورور په خوشحالۍ باندې د هغه په جایداد باندې د هغه په یو کردار باندې هم دی نه خوشحاله کیږي. دی کوشش د دې کوي چې د هغه یو بد صفت پیدا کړي او په معاشره کې دی په هغه باندې زیات مشهوره کړي. عام طور خو بیا دا عادت په زنانو کې ډیر زیات وي. زنانې اکثره دا رقم ته دي چې هغه د خپل خاون خیال نه ساتي او خاون سره داسې گزاره کوي، داسې خبر ورته وکړي چې هغه خو ټوله ورځ ستړی، ټوله ورځ د دې د ګټلو دپاره او د بچانو د ګټلو دپاره وتلی، لیکن ماښام چې کله کور ته راسي دغه زنانه بیا داسې خبره وه د خپل خاوند ته وکړي چې له هغه څخه بیا د دوی دوو تر مابین داسې نفرت پیدا سي چې د هغه نفرت سبب په ډیر وخت کې داسې ګرځېدلی چې دغه دواړه بیا له ځانه څخه بېزاره او یا تر دې ځایه پورې رسېدلي چې آخر و طلاق ته مجبوره سوي. تاسو وګورئ د بدن څه اعضا دي، په دې اعضاو کې تر ټولو سخت تکلیف او سخته ناجوړي د زړه دا وي او د زړه په ناجوړیانو کې بیا تر ټولو سخته ناجوړي چې ده هغه د سختې خبرې ده. ځکه یو شاعر فرمایي جراحة السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. د ژبې پر هر څه دی هغه پر هر هیڅکله نه جوړیږي، د تورې پر هر خو به جوړ سي، لیکن د ژبې پر هر دا شاعر وایي چې کله انسان ته یو سخته خبره وسي هغه بیا په کلو کلو هغه پر هر له زړه څخه نه ختمیږي. یو ډیره مشهوره واقعه ده چې یو کس له شعر سره انډیوالي او ملګرتیا وله، دا د یو مثال په شکل باندې وایي. له هغه شعر سره ډیر وخت تیر کو، له ډیره وخت تیرېدو وروسته هغه شعر ته وایي چې هغه شعر دته ډیر نږدې سو، دی ورته وایي چې له ما څخه خوله لرې که د خولې دې بیځي. عام طور په درندګانو کې شعر داسې دی چې د هغه د خولې یو څه سوړ بیځي. نو هغه شعر ورته وایي چې ته ما په توره باندې ووه. دی وایي یا زما او ستا خو ملګري ده، وایي یا ملګري نه، ما به خامخا په توره باندې یورولې، که دې نه وولم زما او ستا ملګري ختم او دلته دې خورمه. نو دا سړی دې ته مجبوره سو چې دا شعر په توره باندې ووایي. دا شعر یې دوه درې ځایه زخمي کو. شعر ورته وویل چې اوس ما او ستا ملګري ختمه سول. بل وخت چې دا هغه شعر ولیدی، هغه د شعر هغه د تورې پرهارونه ټول جوړ سوي دي. شعر ورته ده پوښتنه ځینې وکړه چې تا له ما سره دا ملګري پرېښوله، د هغه وجه څه شته؟ هغه شعر ورته وویل ګوره تا زه په توره باندې وولم، د هغه تورې پرهارونه جوړ سوي دي، لیکن هغه خبر چې دې راته وکړه چې ستا د خولې بیځي هغه پرهر تر اوسه پورې نه دی جوړ سوی. نو جراحة السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. انسان دپاره پکار ده چې انسان خپله زندگی له عامو انسانانو سره په ښه کردار کې راتېره کړي. ما تاسو ته وویل چې الدین النصیحه، دلته دواړه لازم او ملزوم دي. دین و نصیحت ته ضرورت لري، دین و ښو اخلاقو ته ضرورت لري، ښه اخلاق بیا و دین ته ضرورت لري.